السلام علیکم. نن به موږ ډیر زیات امپورټنت ټاپک باندې خبره کوو، ټیک شو. and هغه دی چې تاسو په یو اس اے مارکیټ کې سورسینګ څنګه کولی شئ او تاسو به څنګه کنفرم کوئ چې یو سپلایر، یو ډسټریبیوټر، یو هولسیلر اتورایز دی، اتھنټیک دی. ټیک شو. دې باره کې به نن ډیپت کې ډسکشن کوو. ټیک شو. فرست اف اول موږ به دا خبره کوو چې یو ډسټریبیوټر، یو هولسیلر فایند کیږي. ټیک شو. نو پهلې چې کوم دوه میتھډز دي موږ سره، هغه دی کوم چې ټول نه پهلی میتھډ دی هغه دی موږ سره هولسیل ډایرکټریز. ټیک شو. ډایرکټری سي دا بیسیکلی یو مارکیټ دی چې چېرته تاسو له بنچ اف هولسیلرز اینڈ ډسټریبیوټرز ملاویږي. ټیک شو. نو چې کوم پهلی دی هغه دی موږ سره هولسیل سنټر. دا به تاسو ټایپ کړئ، دا ویب سایټ به تاسو له میلاو شي. رایټ. هغې نه بعد دې کې دلته موږ سره ملټیپل آپشنز دي. ټیک شو. نو موږ راځو امازون اف بی ایس سپلایرز ته. 120K پروډکټس دې کې ماته دلته شو کوي. رایټ. اوس دلته تاسو کتی شئ چې دلته څومره زیات ډسټریبیوټرز ماته اویلیبل دي. رایټ. دې کې به تاسو ته یو ټریک هم ښیم چې تاسو دا ډیټا په ون گو کې څنګه پک کولی شئ. لکه زه اوس که دا یو ډسټریبیوټر پک کوم، په دې باندې زما ډېر زیات ټایم لګي. ټیک شو. دې لپاره دلته یو ټول دی، انسټنټ ډیټا سکریپر. رایټ. دا به تاسو ځان ته اډ کړئ. ما الریډي ځان ته دلته اډ کړی دی. دا به زه څنګه یوز کوم؟ دلته به زه راشم، لیټ سپوز دا ټوله ډیټا زه ګیدر کول غواړم. اوس که یو سپلایر زه ډیټا پک کوم، په دې باندې به ډېر زیات ټایم لګي. زه به څه کوم؟ دلته به راشم او دا انسټنټ ډیټا سکریپر دلته رن شو. ټیک شو. دا انسټنټ ډیټا سکریپر چې دی دلته څومره ډیټا وه، څومره سپلایرز وه، ټوله ډیټا دې پک کړه. زه به څه کوم چې دا به زه ایکسل شیټ کې ډاونلوډ کړم او دا دلته ما سره ټول ډیټا ګیدر شوه. ټیک شو. اوس پهله به خبره کوو چې تاسو ډیټا به څنګه ګیدر کوئ او کنفرمیشن باره کې به بعد کې خبره کوو. رایټ. اوس دې کې چې کوم دا یوزلیس پوینټس دي هغه به مونږ ریموو کړو دلته نه. ټیک شو. چې کوم یوزلیس د دې ایریاز دي هغه به دلته نه ډیلیټ کړو. ډیلیټ. رایټ. له علاوه دا څومره چې دلته دي هغه به لرې کړو. لیټ سپوز مونږ له جسټ کرنټلی دا بلاکس پکار دي. ټیک شو. یا دا بلاکس پکار دي، دا به مونږ دې ځای کې هغه کړو. رایټ. ښه، پهلی دا دی، لیټ سپوز دا به دلته نه زه کاپي کړم، بیا دلته زه پیسټ کړم. نو دا به ماته کوم چې دا سپیسیفک سپلایر دی دا به ماته شو کړي. ټیک شو. اوس د دې کنفرمیشن به څنګه کېږي معنی بعد کې خبره کوو. جسټ ما تاسو له صرف دا وښول کرنټ ټایم کې چې تاسو ملټیپل ډیټا څنګه ګیدر کولی شئ. انسټډ چې زه یو لینک کاپي کوم د یو سپلایر، ما څه وکړم چې ما په یو گو کې ټوله ډیټا سکریپ کړه. ټیک شو. یو خو تاسو سره دا شو. دویم د دې یوز تاسو داسې هم کولی شئ چې دلته زه لیکلی شم چې بیوټي هولسیلر. رایټ. چې د بیوټي هولسیلرز دلته ولیکم، دلته ما سره ملټیپل د بیوټي ډسټریبیوټرز راشي. د دې پرایس ټول لاک دي. ټیک شه. خو دا چې د دې سره کله اکاونټ اوپن کوم دا ما سره انلاک شي. د دې ډیټا هم تاسو داسې ګیدر کولی شئ چې د انسټنټ ډیټا سکریپر دا ټوله ډیټا ګیدر کړه. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ټیک شه. او یو بل موږ سره ډایرکټري ده، دا دلته هم ولیکو بیوټي سپلایر. رایټ. دلته ما سره ملټیپل بیوټي سپلایرز راغو. ټیک شو. رایټ. او دا هم دلته تاسو سکریپ کولی شئ. دا ټوله ډیټا دې سکریپ کړه. رایټ. اینډ دا به دلته نه ډاونلوډ کړو. ډېر سمپل میتھډ دی. خو آیا دا میتھډ افیکټیو دی؟ ډېر زیات نه. ډایرکټریز چې کوم میتھډ دی دا که تاسو یو ځای کې کتلي مې خلک شو کوي هم، دا میتھډ دومره افیکټیو نه دی او نه دا موږ ډېر زیات یوز کوو. زه به تاسو له هغه میتھډ لکه تاسو له کوشش کوم چې زیات نه زیات میتھډز وښیم، خو زموږ ټارګټ څه دی چې داسې میتھډ چې کوم ټول افیکټیو وي ټول سمپل وي. ټیک شو. لکه اوس یو میتھډ دی هغه ډېر سمپل دی او هغه مالا یو ډیټا شو کوي، نو زه به په کمپلیکیټډ میتھډز باندې ځان نه ستړی کوم چې کوم مالا زیات ریزلټس نه راکړي. ټیک شو. فینسي میتھډز باندې به زه خپل ځان نه ستړی کوم. دا ما تاسو له جسټ دې لپاره شو کو چې تاسو په مایند کې دا ډایرکټریز هم راشي چې او ډایرکټري مې یو شی د دې پرپز سره د استعمالیږي څنګه. تاسو بیا په دې کې فردر ریسرچ خپل کولی شئ. اوس به زه دا ډیلیټ کړم. زموږ چې کوم ټوله بیسټ میتھډ دی د سپلایرز فایند کولو او کنفرم کولو، هغه دا دی چې تاسو په کوم کنټري کې کول غواړئ. لیټ سپوز موږ یو اس اے کې کول غواړو. دلته به زه ولیکم یو اس اے میپ، بیا په دې زه کلیک کړم. ټیک شه. دا ما سره پوره د یو اس اے میپ راو. اوس زه په یو اس اے کې سپلایر فایند کول غواړم. زه به څه کوم؟ دلته به راشم، دلته به ولیکم چې بیوټي هولسیلر ان یونایټډ سټیټس. ټیک شو. دلته دې مالا ملټیپل د بیوټي هولسیلرز دې ماته پوره یو اس اے کې دا
شو ټیک شو روي باسه راته. اوس د دې ډیټا زه سکریپ کول غواړم چې دا ټوله ډیټا مالا په یو شیټ کې میلو شي، د دې کانټیکټ نمبر، ویب سایټ وغیرہ وغیرہ. سیم میتھډ ته به راشم، دا ټوله ډیټا دې ماته ګیدر کړه، خو ټول یې ونه کړه، بیا ته دې ماته صرف د ون پیج وکړه. زه به څه کوم، دلته به راشم انفینټ سکرول په دې به کلیک کړم اینډ سټارټ کرالینګ. اوس به دا چې دې کې څومره ډیټا دلته ده دا به خپله سکرول کېږي او دلته به ما سره ایډ کېږي. ټیک شو، دا وګورئ. که دا زه 5 منټ پورې پرېږدم، رایټ 5 منټس پورې که زه دا رن کېدو ته پرېږدم، نو دا به کم از کم ما سره 1000-2000 سپلایرز ډیټا به دا دې نه راوچته کړي. فلحال زه دا سټاپ کوم چې لکه دومره ډیټا فلحال دپاره ټیک ده. رایټ څه به کوم، دا به دلته ډاونلوډ کړم. رایټ ډاونلوډ مې اوس دې کې چې کوم زما د کار بلاکس دي، لیټ سپوز زما د کار بلاک کم یو دی، دا چې کوم دي دا خو زما د کار بلاکس نه دي. دا رایټ دا به زه ډیلیټ کړم. ډیلیټ رایټ دا ډایرکشن دا هر څه زما د کار نه دي، دا به زه ډیلیټ کړم. رایټ ښه دا کانټیکټ نمبر شو د دې ټولو. رایټ دا بیوټي پروډکټ هولسیلر، دا د ریویو شو، دا د ریټینګ شو. ټیک شو، ها دا ماینس مطلب صرف دا چې دا بس 199 خلکو دي ته ریویوز ورکړي، څومره 4.3 مطلب ټول پازیټیو دي. دا د دې نیم شو، رایټ او دا د دې ویب سایټ شو. ها څومره زیات ډیټا مالا الریډي دلته نه ملاو شو، لکه ون گو کې آلموست 63 سپلایرز مالا دی راکو. ها اوس دې کې زه به کم سپلایر ګورم، اوس لکه دا وي دا خو الریډي مالا نیگیټیو ښکاري چې جست 2 ریټینګز ریویوز دي. رایټ دا ای 3 دی 46 دی. اوس دا 46 والا موږ کته چې ولې چې دا لږ زیات دي. لیټ سپوز اوس چې کم دا دی پیرانه 199 4.3 مطلب دا چې دې لډې زیات خلکو کانټیکټ کړي دی، ای ول ریویوز هم ورکړي، نو دا موږ چک کول غواړو چې آیا دا اتھنټیک دی یا نه دی. دا به څنګه چک کوو، براډ وی بیوټي هولسیلر زه دا کاپی کوم او دلته به راشم، دلته به دا پیسټ کړم. ټیک شو، د دې فزیکل لوکیشن به زه چک کوم چې آیا دا فزیکلی اویلیبل دی یا نه. دا ما سره راغوس، بس دلته په دې کلیک کوم، چې په دې زه څنګه کلیک کوم دا ما دیزی ته وروړي. رایټ اوس په دې فوټوز به کلیک کوو اینڈ افټر دیٹ دې ایریا کې چې کوم ځای کې د دې فزیکل لوکیشن دی دلته به زه کلیک کوم. رایټ او دلته به اوس د دې فزیکل لوکیشن ګورم. دا اوس لکه لایو ډیټا ماته شو کوي چې آیا دا دا ځای چې کوم دی دلته اویلیبل دی یا نه. نو لیټس سی دا ریل انټرنیشنل سرور دې ځای کې ماته دا که دلته اویلیبل نو مالا ملاو شو، که دلته اویلیبل نه بیا به زه دا سکیپ کوم. ښه دا کوم یو ځای دی مونه ټریډینګ. ښه مسیجز ښه د دې چې کوم فزیکل لوکیشن دی مال دلته میلاو نه شو. زه به لږ بیا سکرول کوم دلته چې دا کوم ځای ښیي، د پیکچرز کې به لږ وګورم بیوټي هولسیل دا شاپ ښیي، خو دا شاپ ما دلته ښکاري نه، خو زه سټیل لږ ریسرچ به پرې وکړم که ما دلته میلاو شو. که ما ته میلاو نه شو بیا به زه دا سکیپ کړم. اوکې ښه همدا ښه دا دی. رایټ د چې کوم دا شاپ ته کرنټلی کلوز دی، خو لکه دی مطلب چې د فزیکل لوکیشن دلته اویلیبل دی. چې سپلایر فزیکل لوکیشن اویلیبل وي نو په باندې موږ ټرسټ کولی شو چې آیا دا چې کوم سپلایر دی یا دا چې کوم ډسټریبیوټر دی دا اتھنټیک دی، ولې چې د فزیکل لوکیشن دی، ریټینګ ریویوز هم ټیک دي، فزیکل لوکیشن هم شته. یو لاست کنفرمیشن به بل موږ څه کوو، موږ به دې سره چې کوم برانډز دي هغه به پهله فایند کو اور یو کپل اف برانډز سره به موږ په کال خبرو وکړو. ای ته موږ په کال باندې دا وویو چې زه دا ډسټریبیوټر دی یا دا هولسیلر دی، زه دې نه ستاسو پروډکټس بای کول غواړم. کاینډلی تاسو ماته دا ووایئ چې دا ستاسو اتھنټیک ډسټریبیوټر دی یا نه، تاسو دې ته خپل پروډکټس پرووایډ کړي یا نه. که برانډ ووایي چې او ما دې ته خپل پروډکټس پرووایډ کړي دي، دا زموږ اتھنټیک ډسټریبیوټر دی یا هولسیلر دی، دې سره تاسو دې سره تاسو کار کولی شئ. نو تاسو ته څلور کنفرمیشن شو، یو دا چې د دې ریټینګ ریویوز ټیک شو پازیټیو دي او زیات دي، دویم دا چې د دې فزیکل لوکیشن اویلیبل دی، دریم دا چې برانډ خپل دا کلیم کوي چې او دې ته موږ سټاک ورکړی دا زموږ اتھنټیک ډسټریبیوټر دی. څلور کنفرمیشن دا کولی شي چې تاسو به د ډسټریبیوټر سره کانټیکټ وکړئ او دې سره به تاسو خبره کوئ چې آیا زه تاسو نه که سټاک اخلم نو امازون تاسو انوایس اکسپټ کوي یا نه.
که هغې دې ووایي چې او امازون زموږ انوایس اکسپټ کوي نو ویل اینډ ګوډ. او که امازون او که دوی ووایي چې نه امازون زموږ انوایس نه اکسپټ کوي بیا به دې سره کار نه کوي. نو که دا ټول کنفرمیشن ستاسو وکړو نو دې نه بعد دې کې بیا انشاءالله هېڅ مسله به هم نه راځي چې امازون به د دې انوایس نه اکسپټ کوي یا تاسو دوی سره کار نشئ کولی. دا بالکل لکه لاجیکلی خبره ده چې ما له برانډ هم وویلې، فزیکل لوکیشن هم شته، د ریټینګ ریویوز هم پازیټیو دي، نو په دې باندې د ډاوټ کولو څه جواز نه جوړیږي. ښه دې سره که تاسو وګورئ دا یو هولسیلر و او دلته مال دا یو هولسیلر دا هم ملاوي خو د ریټینګ ریویو جست 7 دي خو فزیکل لوکیشن شته. نو مال یو بل هم ملاو زه به څه کوم چې دا هم ځان سره سیف کم دي ته هم زه کال وکړم، مطلب د دې برانډس چې کوم دي دې سره چې کوم برانډس دي هغې ته به کال وکړم، د دې به هم ترې تپوس وکړم چې آیا تاسو دې ته پروډکټس ورکړي دي ډسټریبیوټر ته، آیا تاسو په رښتیا باندې ورکړي یا نه. که یې وایي او موږ ورکړي دا زموږ اتھنټک ډسټریبیوټر دی هولسیلر دی نو بس ویل اینډ ګوډ بیا دې سره په کال خبرو وکړئ چې زه تاسو نه که سټاک والم نو چې تاسو چې کوم انوایس ته امازون اکسپټ کوي که وایي او ویل اینډ ګوډ چې نه سو سکیپ اټ رایټ. سو سمپل میتھډ دی، دا هم یو دی خو دې باندې څه هولسیلر نه کوي دا سکیپ کوي. ټیک شو نو دا دوه مال اوس کرنټلی میلاو شو. داسې تاسو خپل یو ډسټریبیوټر هولسیلر کنفرم کولی شئ رایټ. دلته به یو بل پیک کړو خو زه دا دی د ریم 58 ریټینګ اینډ ریویوز دی اوورال دا به هم چک کړو ګلوبل هولسیل یو اس اے رایټ. نو دلته به زه راشم همدې ځای کې به ولیکم لیټس سی ښه دا راغو and the physical location same method باندې به دلته چک کړو. اوکې ښه دا دی د دې فزیکل لوکیشن دلته اویلیبل دی اون د سپاټ موږ ته میلاو شو رایټ. نو دې سره به هغه ټکنیک فالو کوو. اول خو موږ دا چک کړو چې ریټینګ ریویوز یې پازیټیو دي. ټیک شو ښه اسانۍ سره موږ له پته ولګېده. سیکنډلی دا د دې فزیکل لوکیشن هم اویلیبل دی. تھرډ دا چې دې سره کوم برانډز دي سره به خبرو وکړو چې آیا دې ته هم سټاک ورکړی یا نه. فورث دا چې دې سره به بیا په کال خبره کوو چې آیا امازون ستاسو انوایس اکسپټ کوي، چې وایي یس ویل اینډ ګوډ، چې نو سکیپ اټ، او که وایي چې موږ له پته نشته نو بیا به هم دا سکیپ کوي رایټ. نو تاسو کتی شئ چې لاجیکلی موږ خپل ځان هم په دې باندې کنفرم کړو چې دې سره کار کول پکار دي یا نه. سیکنډ دا چې within instant رایټ لکه زما صرف 12 منټو چې زه پکې لګیم ټیچ کوم او تاسو له ښه اماونټ اف ډسټریبیوټرز میلاو شو. اوس چې لیټ سپوز دی کې کم دا کم ریټینګ والا یا بیډ ریویوز والا چې کم ډسټریبیوټرز لکه لیټ سپوز 3.6 دا یو دی زه به څه کوم دا به ځان له کلرډ کړم آی ګس دا یو دی رایټ. دا به څه کوم دا به ځان له کلرډ کړم چې دې سره کار نه دی کوي. اوس زه چې دا ډیټا ټول پیک کوم نو په دې باندې به زما څومره زیات ټایم لګي خو که زه اوس دې له کال کول غواړم نو زه به څنګه کوم دلته نه به کال وکړم رایټ. دلته نه مال الریډي ریټینګ ریویوز پته ولګېده کم د چا فزیکل لوکیشن کتل دي نه دي کتل هغه مال ته ریټینګ ریویوز نه پته لګي. نو تاسو کتی شئ چې څومره زر مال دومره ډیټا میلاوه شو. بل که لږ ورته کې اپډیټ کوئ داسې کولی شئ چې یو منټ دلته به زه راشم ډسټریبیوټر به ولیکم لکه کیورډ تاسو چینج کوئ تاسو سره به ډیټا رینیو کیږي. نو ما سره د سپلایرز چینج شو زه به څه کوم په دې باندې هم انسټنټ ډیټا سکریپر رن کړم ان سیم میتھډ. ښه زه نور خپل چې کوم سورسینګ دی هغه ډیپت کې سرچ کول غواړم نو به څه کوم چې د یونایټډ سټیټس لیکلی زه به ولیکم ټیکساس. ټیک شو اوس دا مال صرف د ټیکساس لګیا دی ټول ډسټریبیوټر شو کوي رایټ. نو انسټنټ ډیټا سکریپر به پرې رن کو فزیکل لوکیشن برانډ سره خبره اور بیا ډسټریبیوټر سره خبره فار امازون انوایس اکسپټنس رایټ. اوس لیټ سپوز نورم ډیپت کې کول غواړم نو څه کولی شم د ملټیپل سټیټ نیمز لیکلی شم رایټ. ټیکساس او دلته به زه ولیکم د ټیکساس یو سټي and that's Austin right. نو دا ما سره نورم ډیپت کې ډیټا راغله ټیک شو. لیټ سپوز زه کیلیفورنیا کې غواړم نو دلته به راشم ان کیلیفورنیا رایټ. نو دا تاسو وګورئ چې زه د کیلیفورنیا ډیټا مال د یوز ټوله پرووایډ کړه. لیټ سپوز دلته غواړم چې ما ته نیویارک کې پرووایډ کړي نیویارک رایټ. د نیویارک څومره سپلایرز دي مال دلته راغلو. لیټ سپوز زه غواړم چې فلوریډا مال پرووایډ کړي رایټ. فلوریډا ټیک شو نو دا ماته د فلوریډا پرووایډ کړم.
نو داسې ما سره چې کوم د ډیټا لیمټ دی، د ډسټریبیوټرز لیمټ دی، هغه نشته. لکه زه چې څونه غواړم زه فایند کولی شم. دا یو سمپل میتھډ دی، اوتھنټیک میتھډ دی. اگین زه به تاسو له سمری درکړم. پهله موږ څه کوو، لکه ډایرکټریز په تھرو باندې تاسو لیسټ وباسلی شئ. دوه ډایرکټریز ما تاسو ته وویل، تاسو ملټیپل ډایرکټریز through ChatGPT through Google find کولی شئ. خو دونه افیکټیو میتھډ نه دی. دا میتھډ څومره زیات افیکټیو دی ولې چې تاسو له د ګوګل ریټینګ ریویوز پته لګي. ښه دویمنی میتھډ دا دی چې تاسو به ګوګل میپ اوپن کړئ، ټیک شو، لکه ولیکئ چې کوم کنټري کې فایند کول غواړئ، هغې کنټري نوم به ولیکئ، ورسره میپ به راشي، پای به کلیک کړئ، تاسو ته به میپ آن شي. ښه بیا به تاسو کیورډز باندې خپل گیم کوئ. څنګه؟ بیوټي ډسټریبیوټر ان یونایټډ سټیټس، یا بیوټي هولسیلر ان یونایټډ سټیټس، ټیک شو، یا ہوم اینڈ کچن ډسټریبیوټر ان یونایټډ سټیټس. دا به تاسو چینج کوئ، تاسو له بل ته ډیټا راځي. انسټنټ ډیټا سکریپر به رن کوئ اینډ سٹارټ به کوئ. پس دې څومره ډیټا که تاسو غواړئ پک دا به پک کوئ. 5-10 منټ پورې رن کړي، دا به تاسو له 1000-2000 سپلایرز ډیټا پرووایډ کړي. داسې څه لیست به تاسو سره راشي. په هغه لیست کې چې کوم داسې ډسټریبیوټرز دي چې کوم ریټینګ ریویوز لیټ سپوز 50 نمبر دي، 60 نمبر دي اینډ 4 پلس دي، نو تاسو به څه کوئ چې ای فزیکل لوکیشن به وګورئ په ګوګل میپ کې. هغه مونږ ایکسپلین کړ. بیا فردر کنفرمیشن لپاره چې ای سره کوم برانډز دي، ویب سایټ به چک کړئ سره چې کوم برانډز دي. لیټ سپوز دا ګلوبل هولسیل، ټیک شو. مونږ به څه کوو، ته به راشم، ته به ولیکم لیټ سپوز ګلوبل هولسیل یو ایس اے، رایټ. اوس د دې چې کوم دا ویب سایټ دی، آی ګس دا دی، رایټ. زه به څه کوم، د دې ویب سایټ ته به دلته راشم، او دې سره چې کوم برانډز دي، دې سره به زه کانټیکټ وکړم، او دې ته به زه وایم چې تاسو کاینډلي ماله خپل شیټ پرووایډ کړئ. که بعض ویب سایټس داسې چې برانډز ماله آن د سپاټ پته ولګي، رایټ. د دې برانډز دلته ماله مخې ته پته نه لګي، دې سره به زه په کال خبر وکړم، یا دې سره به زه ایمیل کانټیکټ وکړم. دې ماله خپل د برانډ لیست را سینډ کړي. زه به څه کوم چې سره به خبر وکړم، رایټ، ماله به کنفرمیشن وشي. برانډ نه به زه څه وایم چې دا یو ډسټریبیوټر دی، دې نه زه ستاسو پروډکټس پک کول غواړم، آیا دا ستاسو اوتھنټیک ډسټریبیوټر دی یا نه، دې له تاسو سټاک پرووایډ کړی یا نه. که یې دې کلیم کړي چې یس مونږ ورته پرووایډ کړی، نو بس بیا به څه کوئ، نیکسټ سټپ دا دی چې ډسټریبیوټر سره به دا خبره کوئ، زه تا نه پروډکټس بای کول غواړم، آیا ستا انوایس امازون اکسپټ کوي یا نه. که هغه ووایي او اکسپټ کوي، بیسټ. که وایي نه اکسپټ کوي، ریجیکټ. که وایي مونږ لاړو پته نشته، بیا هم ریجیکټ. خبره ختمه. دې نه بعد الله فضل سره تاسو ته به څه مسله نه راځي. سو دا نن ویډیو وه، او دا ډېر افیکټیو میتھډ دی، دا تاسو یوز کولی شئ ځان دپاره خپل په سورسینګ کې. اینډ دې کې که څه ایشو وي، څه فردر څه سټپس پاتې شوي، نو تاسو په کمنټ سیکشن کې کوېشن کولی شئ، اینډ انشاءالله یې باندې به تاسو ته ریسپانس میلاو شي. سو تھینک یو فار واچینګ. لاست ټایم چې ما کوم ریکارډینګ و بیسیکلی کې زما په خیال دا ایشو راغی چې هغه پوره انټرفیس چې کوم دی د انسټنټ ډیټا سکریپر تاسو ته شو نه شو. هغه زه تاسو ته ایکسپلین کوم، باقي پوره ویډیو خو آی ګس تاسو ته پوره به کلیر شي. دا انسټنټ ډیټا سکریپر چې کوم ډیشبورډ است داسې شو کېږي، ټیک شو. آی ہوپ چې تاسو له به شو کېږي. اوس دې کې ټرای انذر ټیبل، کوم په چې دا یلو کېږي نه، زه به دا ټرای انذر ټیبل ووایم. سټارټ کرالینګ، دا تاسو کتلی شئ چې دا اوس لګیا دی ټوله ډیټا. یې لږ ډېر څه کوي، دا تاسو وایي اپډیټ کېږي، لګیا دی، ټیک شو. سټاپ سکرولینګ، ټیک شو. اینډ دلته به ډاونلوډ، څنګه ما سره د ایکسل شیټ کې داسې ډاونلوډ شي. کلیر. چې کوم زما د کار سیکشنز دي هغه پکې زه پرېږدم، اینډ باقي ټول به زه ډیلیټ کړم. لکه لیټ سپوز delete and this is also delete show, and دا ما سره اوس numbers, names, rating and reviews, right. دا name and دا website, right. So I hope چې به تاسو ته دا بالکل صحیح طریقې سره کلیر شوي چې به تاسو په دې کې کار څنګه کوئ، ډیټا به څنګه کوئ. بیسیکلی بس دا یو ورکوټ هم ته پوینټ و، اور آی ګس چې کوم مین ایشو هغه دې سایټ کې وه چې دلته تاسو ته چې کوم د انسټنټ ډیټا سکریپر چې کوم د انټرفیس دا نه شو کېدو. آی هوپ چې به ستاسو دا ایشو کلیر شوي. سو تھینک یو فار واچینګ.